नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु व ला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनआम हुआ मपारा 20 नंबर आयत थी। मक्की आयतुन के द मुशरिकानो काफिरानो नतीजा बयान हुआ। उस पदी आयतुन के हम द मुशरिकानो काफिरानो नतीजा जिक्र की। कलची द क़यामत रसी औ दा काफिरान मुशरिकान जहन्नम और दाखिल वलिशी दगा हाल बड़ेर जात हेबत औ दयर हाल हुई। दगा वक्त बांधे बना मुशरिकान काफिरान हुई काश जमंद पारा दुनिया तो वापस लल्ली मंगबद अल्लाह पाक आयतुन तकजीब नो कड़ी और मंग ईमान रोड़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई क़यामत पौरत बाद दे मुशरिकानो काफिरानो हर अमाल चित्वी पटवल मुख्तल अल्लाह पाक बागकार की शगद बीद शिरक और कुफर द दुनिया न इनकार दुनिया के लिए मुशरिकान काफिरान बशिरक कड़ी और क़यामत की वबिया का समून खुली मंग शिरक न दिखली। लेकिन दीद अंदामुना दा बखबल गवाही वर की चमंग बांध दे सदी शिरक कड़ी। कलचदी मुशरिकान काफिरान था बल्हा कारुना आमाल कारशी चिद्वी पटवल न पदव वक्दा मुशरिकान काफिरान बहुई काच दुनिया तक जमंद पारा वापस भी न मंगबा दा शिरक और कुफर नबी कड़ी। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कदा मुशरिकान बिल फरज दुनिया तो वापस ब्या हम लर्श नदीब ब्या हम खामखा शिरक कई और दीप यखबल खबर के दरो चंदी। बल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकान काफिरान तहुई चिप दुनिया की दा जुल्म और जिदी न खत्मी दुल की जिंदगी दा क़यामत और दा आखिरत दा दे मुशरिकान काफिरान बवे जुन हम दा यो जुन दे च दुनिया द दिन इलावा बल जिंदगी अरोचता। अल्लाह रब्बुल आलमीन बदा क़यामत बरस दे मुशरिकान काफिरान तोई च दुनिया के खुबता सुवी च बजुन निश्ता क़यामत निश्ता आखिरत निश्ता अज़ाबुन निश्ता कब्र के सनिश्ता उश्तक निश्ता ब्या बदा मुशरिकान तसब्बुन खुरिज आव बिल्कुल निश्ता मंग पदे बानी कसम पूछ क़यामत हम तो अरसश्ता या खुबे पखर उस्तर कुबी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बदे मुशरिकान काफिरान तो वही
چې اوس تاسو د خپل کفر سزا وسکئ. اوس کو تاسو په ډېر وایي چې شته اوس پیدا درکړي. په دنیا کې مسلمان عقیده د آخرت ساتي. یوازې د دنیا د زندګۍ نه ده، د قبر دی، د آخرت دی، غټ حساب کتاب. که دنیا کې هر څومره یو انسان ګناهونه کړي خو چې عقیده د توحید او عقیده د اسلام مناسب او موافق وي نو دې به الله پاک یو بیره خامخا د جهنم نه وباسي. او که دنیا کې هر څومره نیک اعمال کړي خو چې عقیده صحیح نه وي دې به الله د جهنم نه وباسي. ځکه آخرت کې د جهنم او د جنت ژوند دا عقیده ده. اوس په دنیا کې دا مشرکان کافران کله کله سم کارونه کوي. خلکو له چاله پیسې ورکوي، چاله نور د دنیا د زندګۍ اسباب ورکوي، چاله کورونه جوړي، چاته لارې جوړي، چاله نوکرۍ ورکوي. خدا د دنیا دی نو دا یقینا ظاهرا ډېر نیکه کارونه او دا د انسانیت د همدردۍ مطابق وي. خو چې عقیده د دې چې نه وي نو په دې عمل دی ته آخرت کې څه نه ملاوي. خو زموږ داسې دنیا کې مسلمانان هم شته چې په خولې باندې به کلمه د اسلام وي لیکن عقیده بیا ساتي. بچی به نه کېږي قبرون له بځي بلته بچي به د هغې نه غواړي. مسلمانان دي، کلمې هم وایي، لمونځونه هم کوي، ځان نیکان ساتي. خو چې مقبرې ته لاړ شي بیا په ځان پټ وي. داسې ناپوهه پکې بعض اوقاتو کې وي قبرونو ته چې لاړ شي هر قبر خپل یو رواج دی. بعضې قبرونو سره دا جنډې پرېولوي، بعضې قبرونو سره د جنډې هغه کپړو له غوټې ورکړي. که کپړې د غوټو دپاره ملو نه شي نو چې کوم واښه د قبر سره خوا کې هغې له غوټې ورکړي. دا مو خپله کتلې دي. بعضې داسې چې هغه د زیارت په نوم باندې دیګ پوخ کي دا مې د پلانکي صاحب په نوم دیګ راوړی دی او بیا پلا تمه د ثواب ورکوي. بعضې پکې وایي چیلې مې منلې د پلانکي صاحب په نوم باندې. دا د الله په سره شریکان جوړول دا ښه کار نه دی. موږ مسلمانان یو، زموږ ایمان راغلی، هر څه ورکوي هم الله او چې نه ورکوي هم الله نه ورکوي. چې الله یې نه درکړي دنیا یې نشي درکولی، او چې الله یې درکړي دنیا یې درنشي درکولی. او که تکلیف راځي هم الله پاک راولي او که خوشحالي راځي هم الله پاک راولي. دا اختیار الله چاله نه دی ورکړی. په تمام مخلوقات کې زموږ استاد پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله ډېر خوښ خو چې هغه له دې اختیارات نه دي ورکړي بلې چاله نه دي ورکړي. که یو سړی وي پلانکي زیارت ته لاړ دله اختیار ورکړي پلانکي پیر صاحب دا د نبي علیه السلام په دنیا کې نه کړو او د لوی مرتبې خاوند کړو په مخلوق کې تیر شوی نو دې درې نه ورکړو دې قبر له ورکړو. قبرونو والا اکثر نیکان خلق تیر شوي خو دا رستو خلق زیات تیر نو که یو سړی وي دې قبر لازم نو ټیک د لاړ شه دعا وکړه تلاوت وکړه ذکر اذکار وکړه ته ثوابونه وبخا دا په وسیله باندې سوال وکړه الله نه او ځان نیک جوړ کړ ته هم بزرګ خو کته وی چې دا بزرګ زبر تصدی ورته لګو مثبت تاویګ موزل مال کې فرق تیل په بازار مګو کانه جاړګانې بازار باندې مګو کپڑے به بازار مګو نو په دې باندې ته نیک کیږي حالانکه دا ګناه او په آخرت کې به سخت نقصان دي. الله دې موږ تاسو او زموږ استاد مسلمانان نارینه او زنانا د مقبرو د دې مصیبتونو وساتي. مقبرې د دل سره په تور عبرت راشي
قبر لا سړی لاړ شي نیکان خلق پر قبرونه لاړ شي او په صحیح نیت باندې تل جایز دي او که په دې نیت څنګه چې دا باندې خلق کینې دا بیا صحیح دي الله پاک فرمایي ولو ترى إذ وقفوا على النار او کچرتا ولیدل کله چې دا مشرکان کافران پیښ شي په اور باندې دا ډېر عجیب او ناشنا حالت دی یری حالت فقالوا ويبدا مشرکان کافران یا لیتنا یفسو زمن دبارا نردو کاش من واپس کولی شي دنیا ته ولا نكذب بآيات ربنا من بتكذيب نو کړي آیاتونو د خپل رب ونكون من المؤمنين ومن بويد مؤمناننا په دنیا کې دا څومره کافران دي دا په آخرت کې بیا خپي او سودن مسلمانان کافرانو ته ګوري دغه مجي چرچی ویني د مسلمانانو ته کوي مسلمان دغه وجه ته ګوري چې ته دا کافر خپي چیردا زمانہ دا مسلمانان دا کافران ډیر بد دي په آخرت کې دي نقصان مسلمان دي کافر ته نه خپکی بل بدا لهم الكفار بشید دي مشرکان د بارا ما كانوا يخفون من قبل وكانوا او شرک دي په په دنیا کې یا د دې ورځې نو وړاندې انکار کوي د خپل شرک نه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه او کچر بالفرض دا کافران واپس کړي شي دنیا ته نو خامخا به واپس شي هغه ستا چې دي دا غیر من شوی دي شرک ته وانهم لکاذبون او یقینا به خامخا ضرور جنتی وقالوا او ويدا كافرات اخرت نمني ان هي الا حياتنا الدنيا ندی دا جن مگر دا جن صرف دا دنیا دی وما نحن بمبعوثین او نیو منگ دوبارہ را پورتکی دل کے دخل قبرنا ولو ترى اذ وقفوا على ربهم او کچرتا اولدل کلچدا مشرکان وړاندې کړي شیخ بل ربتا دا حالت پډر جاسم قال الله پاک فرمایي پجبد فرشتو با الیس هذا بالحق آیا ندی دا قیامت او دا باس او دا حساب کتاب حق قالوا وی بدا مشرکان آخرت کی بلا ولنا وربنا وزمون دی پخبر ربان دی قسم چدا حق دی قال اللہ پاکو فرمائی فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون پس تاس اسکی عذاب بسبب دغی بسبب دی چه تاسو بی کافران کفر مکولو په دنیا کې چې چا کفر کړی وي الله پاک او ته وایي چې آخرت کې د جهنم د عذاب او سلاس او سبي الله دې موږ تاسو د کفر او واخذ الله الحمد لله